الله 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 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. په دې آیات کې الله رب العزت اوس دې ته ویلی شي په توحید باندې عقلي دلایل چې خدای پاک ومانه د دې وجې خدای پاک یو واقعي ته اشاره کوي. ابراهیم علیه السلام د یو کافر بادشاه سره نښتي، همیشه د حق مقابله دا مضبوط کس کړی ده او همیشه امام ابوالکلام امام الهند چې چاته وي آزاد رحمه الله هغه وایي د حق د اواز همیشه د محلاتو نه نه دی راوتی، دا د جونګړو نه غارونو نه کمزورې ځای نه راوچت شوی دی او د همیشه دپاره د حق مقابله دا د دنیا مفاد پرستو د دنیا طاقتورو غټایټو خانانو نوابانو چودریانو دی د حق مقابله کړی، همیشه دپاره دا قانون دی، وتیره دا ګرځېدلې ده چې د قبیلې مشر چرته وجه دا وه چې د ای سرداري ختمېده چې دین به راته. خیر دکه شان ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه سره دولت نشته په ظاهره باندې، هغه سره څه نشته، یوازې لومبنۍ د پلار مقابله وغیره د کلي مقابله د ملګرو مقابله د بادشاه مقابله سوی د یو الله طرف ته رابلل کوي. نو ابراهیم علیه السلام د بادشاه ته وایي، الله رب العزت د رسول الله وسلم ته هغه خبره را وایي. نو ابراهیم علیه السلام الله رب العزت وایي الم ترى الى الذین وی آیا تا ته معلومه نه ده، الم تر آیا معلومه نه ده تا ته الذی د هغه کس باره کې حاج چې جګړه کوله ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره. اوس هغه واقع ده ګوره، الم تر آیا معلومه نه ده تا ته الذی د هغه کس باره کې حاج ابراهیم حاج ابراهیم چې جګړه کوله د ابراهیم علیه السلام سره پی ربي په باره د رب د کې ان آتاه الله الملک چې ورکړی و الله رب العزت دلره بادشاهي. ګوره ته یو کس سره نښلي نو اول به ورته خپل موقف وایي چې زما دا موقف دی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې الله واحد لا شریک دی. نو هغه اوس خو خر وایي چې دی خو یې مني نه، نو دته عقلي دلیلونه ووایه. هغه د خر د پاسه بل خر سم خر یعنی هغه سم هغه مضبوط خر ده ورته اوس وایي چې زما رب هغه دی چې هغه مړه کول کوي او ژوندي کول کوي. هغه ورته دا الله پکې څه غټه خبره دا خو زه هم کومه په یو باندې د 500 اډر و هغه ته وایي زبرې مې کړې د خیره ځکه چې صدر ته خو دا اپیل کېږي که نه د رحم در خاص خوا قبلې که نه هلته چې ځه مات مې کړې ګرځه آزاد نور قتلونه کوه او دا بل بې ګناه چېرته غریب په لاره کې روانو پته نه لګي ټماټر به یې راوشته پیاز به یې راوشته څه به یې کول دی یې راټینګ کړو هغه یې پانسي کړو ودرېده یو ژوندی و هغه مې مړ کړه یو چې دی نو مړ کېده هغه مې ژوندی پرېښوده وایي دا خو زه هم کوم او ابراهیم علیه السلام دی خو په اوتو بوتو دی خو یې په هېڅ نه پوهېده او ښودلی دی په دې نه پوهېږي چې مړ او ژوندی څه ته وایي مړ خو ژوندی دې ته وایي چې مړه اګېره په هغې کې خدای پاک حیات پیدا کړي بچې ترې روباسي مني مړه ده کله چې د انسان د سړي نه لاړه روانه شي د زنانه رحم ته ورورسي د هغې نه بچې پیدا کېږي هغه ژوندی را پیدا کېږي ګوره دا ژوند به کې څوک اچي الله نو قال انا احيي و اميت
ابراهیم علیه السلام ته وایي چې او هم مړه دا ژوندي کولو مړه کول خو زم کوم. ابراهیم علیه السلام یې دی خو بیخي نه پوهېږي. نو ابراهیم علیه السلام ورله بل دلیل ورکړ. قال وویل ابراهیم علیه السلام فإن الله نو اذ قال په هغه وخت کې چې وویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي رب زما هغه دی یحیی چې ژوندي کول کوي او یمیت مړه کول کوي. ابراهیم علیه السلام ورته زما رب چې دی مړه کول کوي ژوندي کول کوي. ده ورته وي قال وویل دی نمرود انا زه چې دی احیی ژوندي کول کوم او امیت مړه کول کوم. دغه چلی بیا وکړه ما تاسو ته وي. ابراهیم علیه السلام چې اوهو دی خو په هېڅ هم نه پوهېږي. نو ده ورته ابراهیم علیه السلام وایي زما رب چې دی هغه د مشرق انور راهیجي. نو ده اوس ځان سره ووایي چې دا خبره خو ټیک ته الله رب العزت خو نور یې خو منه د مشرق نه انور راهیجي. خو زه درته ووایم چې دا د مشرق یې خو زه راهیجم نو دا خو پیغمبر دی الله ته به سوال وکړي خدای به سبا د مغرب راوخېږي. نو بیا خو به زه دې ټول خلکو کې چې دی نو څه شم دا بې دلیله شم. خلک به ماته چې ته لا څنګه خدای ته خو هسې خرې هېڅ هم نه. نو بس په دغه وخت کې دی لا جواب شه، ده سره څه جواب نه نو فبهت الذي کفر خولې وي ته لاړله ګډ وډ بس حق حیران شه. او شاه صاحب یې ومنه کړه هم ډېره ښکلې ده خو هغه. فإن الله بس قال اول ابراهیم علیه السلام فإن الله بس یقینا الله رب العزت یأتی راتګ کوي بالشمس په انور سره. هغه راتګ کوي په انور سره من المشرق د مشرق نه فأتي ته راتګ وکړه بیا من المغرب د مغرب نه فأتي ته راتګ وکړه بیا په دې انور سره من المغرب د مغرب نه. ابراهیم علیه السلام ورته چې زه تې د مغرب راوهېږم. نو اوس ده وي که چېرته زه دا ویم چې نه د مشرق یې خو زه راهېږم نو دا خو پیغمبر دی الله ته به سوال وکړي سبا به د مغرب راوهېږي. نو دې لا جواب پاتې شو. فبهت الذي کفر بس حق حیران پاتې شو دغه کافر. فبهت الذي بس حیران پاتې شو هغه کس کفره چې کفر یې کړو. والله الله رب العزت لا یهدي هدایت نه کوي القوم الظالمین قوم د ظالمانو ته. الله رب العزت هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته. الله هم دې د ظلم نه وساتي. اوس الله رب العزت چې دی یو بله خبره کوي. بله خبره دا ده چې الله رب العزت وایي یا مثال هغه دی چې یو کس او په تورات په روایت سره وایي دا عزیر علیه السلام دی وایي دی په یو کلي باندې تېرېده چې هغه بلکل روان شوي او د هغې هغه ډېر چې آبادي جوړ شي نو هغه چتې لاندې پرېوځي دا دیوالونه پرې د پاسه راشي کندرات شانتې شي. نو هغه چتونه پرېوتي او دیوالونه پرې د پاسه پراته. نو ده ووایي انا یحیی څنګه به ژوندي کوي هذه الله دې لره الله رب العزت بعد موتها پس د مرګ د دې نه. یعنی احد د دې به څنګه ژوندي کوي یا دې هاریې لره به څنګه آبادي پس د دې د روانېدو نه. فاماته الله 100 عام نو خدای پاک 100 کاله پوره دې مړ کړ. ثم بعثه بیا یې راژوندي کړ. دا کس چې دی نو دی په دغه ځای باندې تېرېدو د دا ووایي نو خدای پاک چې دی د سهار ټیم کې مړ کړ او بیا د مازدیګر یا چې د مازدیګر ختمېده په دغه ټیم کې 100 کاله پس دی دوباره ژوندی کړ. نو ده ته وی قال کم لبست الله رب العزت ورته څومره وخت دی تېر کړ. ده ورته لبستو یوما او بعد یوم یا مې ورځ تېره کړه چې ده داسې د انور ته وکتل چې نه د انور خو څه عیسه شته ده ورته یا مې د ورځ څه عیسه تېره کړه. الله رب العزت ورته وی بل لبست 100 عام بلکې 100 کاله دې تېر کړو. فانظر الى طعامک ده سره چې دی نو ینظرو دغه شان چې دی نو د څکلو د اوبو بوی ورسره انځر زر خرابېږي. نو الله رب العزت ورته فانظر وګوره الى طعامک طعام خپل ته وشرابک او د څکلو څیزونو خپل ته لم یتسنه چې تغیر هم پکې نه دی راغلی هیڅ تغیر او تبدل نه لري رحمانه. الله رب العزت په ذات کې تغیر او تبدیلی نه راځي. نو الله په دغه کې بس د الله چې کله وغواړي نو په دغه شي کې نه راځي. نو لم یتسنه ګوره تغیر هم پکې نه دی راغلی بدلېدم پکې نه راغلی او مکه شان برقرار دي څنګه چې تود شوي وي 100 کاله پس مکه شان دي. دا د الله رب العزت قدرت دی. الله وی بیا ورته وی وانظر الی حمارک ته دې خپل خر ته وګوره
څه ته وګوره خر ته ولنجعلک د پاره د دې چې وګرځو آیتن ولنجعلک آیتن د پاره دې چې وګرځو تعالی را نشانه للناس د پاره د خلکو تا موږ نشانه ته چې سل کاله پس لاړ شي نو بیا چې دی لاړ نو وسی کړوسی وغیره خیر نه خبره ته بیا الله رب العزت ورته تا موږ نشانه جوړو د خلکو د پاره او ته دې خر ته وګوره د دې اډوکې ته وګوره وانظر وګوره الی العظام اډوکو ته کیف ننشزها چې څنګه سکو حرکت ورکو موږ دی لره ثم نکسوها لحما بیا راړو په دې باندې غوښه فلما تبين له بصر کله چې واضح شو د تخکاره شو دته قال ول اعلم زپوی من الله چې یقینا الله رب العزت کل شی قدیر پر څه باندې قدرت والے اوس الله رب العزت ورته چې تا نشانه جوړوم خلکو نشانه سوا نشانه داوا چې دې کړه لار ته خصل کاله ته دې چانه پیجاند د خیر چانه تاسو کا خپل ځای معلوم کو کور معلوم کو خاري او بدل شي ورسه د بیا خلکو ته وی چې زو زیری ایو وزیر سل کاله مخکې تیر شوی دا پیغمبر دا او دوی چې نازي خیر د دوی چې دا نه هوا چې دا هغه ته تورات ټول یاد دورته چې بیا یو بوډه و ډیره زیاته هغه سل کالو نه زیات عمر دی هغه لکه بوت دای خبره ور دا وی چې دا وزیر رسالت وسره هغه ورته چې دا خو سوال کوي د ماته سوالو که خیر هغه بیا رازوانه شو وغیرہ نور سلامي راخاره شو نو خلکو بیا او پیجن چې دا وزیر علی السلام دی بیا د دوباره تورات وی خلکو بیا چې د زکه ورنه تورات چې خلکو نه نو چاته یاد نو سل کاله پس او ورسره بل داو شو چې دې ظالمانو داسې وکړو په کار دا وه هغه ورته د خدای د وحدانیت خبره کوي د دې په مقابله کې څه وکړه وی عزیر ابن الله عزیر چې دی نو دا د خدای زوی دی اعوذ بالله من ذلک او کلذی یا پشان د هغه کس مر علی چې تېرېده هغه قریة په یو کلي باندې خاریه باندې وهي خاویه او ودغه خاریه علی عروشها او وهي خاویه دا را پرېوتې وه علی عروشها په چتونو خپلو باندې په چتونو د دې باندې قال اویل دغه بنده انا یحیی څنګه به راژوندي کوي هذه الله دی هاری والد لرا الله رب العزت بعد موتها رستو د مرګ د دینا فاماته الله نو بس ملک الله رب العزت دلرا 100 عام برسل کالا ثم بعثه بیا راژوندي کړو دلرا قال او فرمایل الله رب العزت کم لبستا څومره موده تېره کړه قال ويل لبست يوما تيرك لما يورز او بعد يوم يا دورز سهيسا قال او فرمایل الله رب العزت بل لبست بلکی تیرک لتا 100 عام پورا سل کالا فانظر اگورا الى طعامك طعام خپلتا وشرابك او دسکلو سیزونو خپلتا لم يتسنه چې تبدیل پکې نه دی راغلی نه دی تغیر پکې نه دی راغلی بدل شوي نه دي وانظر اگورا الى حمارک خر خپلتا ولنجعلک آیا د پار دی چې وګرځو تا موږ نشانی للناس د پاره د خلکو ولنجعلک آیا د پاره د دې چې وګرځو موږ تا لره نښه نشانی للناس د پاره د خلکو وانظر اگورا الى العظام وګورا هډوکو د دې خردا کیف ننشزها چې څنګه را حرکت ورکو مونږ دی لرا ثم نکسوها لحما بیا براړو وها بیا په څنګه راړو وها فلما تبين له بس هر کله چې ښکار شو دیتا قال ويل دی اعلم زپوهم دوت زپوهم ان الله یقینا الله رب العزت على كل شيء قدير بار سبحان قدرت والا اوس الله رب العزت یو بل واقعه ذکر کوي ابراهیم علیه السلام د خدای پاک نه سوال وکړ چې خدای پاک ته د مړي څنګه ژوندي کې الله ورته ویل ستا په یقین نشته هغه ورته شته مې خو چې دې زړه ته مې اطمینان حاصل شي چې په سترګو دا کار وینم الله رب العزت ورته څلور مارغان ځان سره عادت کا نو څوک پکې مختلف نمونه یادي کمترم پکې یادېږي طاووس هم یادېږي کارغه هم یادېږي بت هم یادېږي چرګ هم پکې یادېږي دا بتم یادېږي دا چرګم بعضې یادې پکې خیر وایي دا عادت کا او دا چې ښه عادت شي تا سره پس د هغې دا کیمه کا او بیا
دا چې دی نو ټول د وړو په شان ګډ وډ کا بیا څه حصه دی په یو غر کې دا څه په بل کې دا څه په بل کې دا څلور طرف غرونو باندې غونډو باندې دا کېده بیا آواز وکړه مثال په طور ته بتې ته آواز وکړه نو بته به تاله راځي طاووس ته آواز وکړه طاووس به تاله راځي کمترې ته وکړه کمتر به تاله راځي بس د دې ډوکې به یو ځای کېږي او بس تا طرف ته راځي ته صحیح ده دقسې یې وکړه آواز یې وکړه خدای پاک ورته په سترګو باندې رسوخو وإذ قال إبراهيم فها وقت جويل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي اے رب زما ارینی او خایما دا کیف تحیی الموتى جسنگ جوندی کوي ته مونږ لرا قال او فرمایل الله رب عزت اولم تؤمن آیا ستا یقین نشتا قال ولد بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن دا پار دی چې اطمینان حاصل شي زړه زما ته آرام حاصل شي زړه زما ته قال او فرمایل الله رب العزت فخذ انسا اربعه سلور من الطير دمرغاننا وسرهن بصي عدد کا الیک لزان سرا ثم اجعل بیا وګرځوا على كل جبل هر یو د دینه په على كل جبل په هر یو غر باندې منهن د دینه جزءا حصہ على كل جبل ثم اجعل بیا وګرځوا على كل جبل په هر یو غر باندې منهن د دینه جزءا حصہ ثم ادعوهن بیا آواز ورک دیلرا یاتینا کرازی بتا د سعیان پمنډا باندې وعلم فوهش ان الله یقینا الله رب العزت عزیز غالب علی حکیم حکمت والا دی بشک